چې اسې نه څوک راته دا ووایي چې ستا بیا لور شوه، ستا لور پیدا شوه. ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. دا لور چې کوم دی نو دا به یا ډیر انتهایی پس پکاوي سره په خپل کور کې ساتله. کني اولاد سونه ګرانی، اولاد سونه چې کوم دی نو دا خوږي. ام یدسه فی التراب، یا به دا لور چې کوم دی نو ژوندی راواغشته، ژوندی او په خورو کې به ورخه کړه. د بنی آدم ګورې په مړونې باندې دا معصوم اولاد خورو ته مړه کېږي. دا د انسانیت درجه وه. تعلیمات د جناب نبی کریم علیه السلام قرآن کریم چې راغی یو انقلابی کتاب و. څونه انقلاب ورسره الله تعالی چې کوم دی نو دا راوست. مشران تشریف فرما دي، هغوی به مونږ او تاسو د دې تمامو حالاتو نه چې کوم دی نو دا خبرې چې اسلام راغی زنانه ته دون عزت ورکړ. اسلام چې زنانه لا څونه عزت ورکړی دی نو دونه ولا یو قوم هم نشي ورکولی. هغوی به خپلې لوڼه خښولې، زنانه به خښولې. اسلام ولګېدل خښېدل باقاعده چې کم دی نو زنانه له په میراث کې حصه چې کم دی نو دا مقرر او څونه یو طاقت یې وله ورکړ، څونه یو عزت یې وله ورکړ چې د پلار کور کې هم حصه مقرر شوه، د خاوند سره هم حصه مقرر شوه. مهر یې چې کم دی نو دیم خپل حق دی او حصه ده، دا مولا اسلام چې کم دی نو دا مقرر او دی په کور کې کېنولی چې دا به په کور کې ناست دی. دا تعلیمات او دا دنیا ته د راتللو د جناب نبی کریم علیه السلام رحمت للعالمین دی. جی جناب نبی کریم علیه السلام الله تعالی د دې تمام عالم دپاره یو رحمت چې کوم دی نو دا راولېږه. جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي چې زه د خپل باباجي د جناب حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام دعایم او د جناب حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام زیری په سورہ صف کې په 28مه پاره کې ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد چې زیری ورکړ په جناب حضرت احمد علیه السلام سره. د جناب نبی کریم علیه السلام خبر نوږدو ملاقات یو شو الخصائص الکبرى فی معجزات خیر الورى علیه السلام. علامه جلال الدین السیوطی رحمت الله علیه دا واقعه ذکر کړی دا په معجزاتو د جناب نبی کریم علیه السلام. د یو پیری سره د تهامی په غرونو باندې ملاقات وشو. ملاقات دوران کې جناب نبی کریم علیه السلام ته نه تپوس کو چې مسمو قانون دې څه دی؟ هغه ورته وی زمان هم دی حاما بن الهم بن الاقیس بن ابلیس، د ابلیس خپل کړوسی و. جناب نبی کریم علیه السلام ورته فرمایي عمر به دې سونه وی د خدای پیغمبر د خپل عمر اندازه راته نشته. او چې کله د جناب حضرت آدم علیه السلام د دوه زامنو د قابیل او د حابیل جګړه وه، دغه وخت وی ذالکم د آدم علیه السلام د زمانی پیری نوح علیه السلام سره ابراهیم علیه السلام سره او مبارک ته او فرمایل چې په دین موسوی باندې د جناب حضرت موسی علیه السلام په دین او بیا آقا مبارک ته دا تمام پیغمبرانو هغه واقعات ذکر کړی دي چې د جناب حضرت عیسی علیه السلام سره اخیری ملاقات شوه. دی تمام پیغمبرانو علیهم السلام سلامونه نور پیغمبرانو ته رالیږلي دي. جناب نبی کریم علیه السلام ته او فرمایل چې د جناب حضرت عیسی علیه السلام سره به ملاقات وشو
وی جناب حضرت عیسی علیہ السلام راته فرمایل چې هاما زمان برستو پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام دا به دنیا ته مبعوث کیږي او راځي به او دا به خاتم النبیین بل پیغمبر به داغه نه رستو نه راځي که داغه زمانه مبارکه دی اومونته او ملاقات تی ورسره وشه نو په هغه پیغمبر پاک علیہ السلام باندې زما سلام وایي نو دا الله پیغمبره جناب حضرت عیسی علیہ السلام تاسو ته سلام را لګری دی او هغه سلام ما ته پریخي پیغمبرانو علیهم السلام جناب رسول الله علیہ السلام ته سلامونه چې کوم دین دا پریخي دي ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد امان برستو پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام دنیا ته مبعوث کیږي چې نوم به داغه حضرت احمد علیہ السلام د خپل مور ابي خوبه الہ العالمین دی مونږ او تاسو تمام د جناب رسول الله علیہ السلام صحیح امتیان چې کم دینو دا وګرځي الہ العالمین دی داغي په سنن باندې په طریقو باندې مونږ او تاسو ټول روان کې او قائم او دائم دی په الله تعالی مونږ او تاسو وسات زه د حضرت مولانا صاحب دی په اجازت باندې حضرت قاری صاحب دامت برکاتهم العالیہ په خدمت اقدس کې درخواست کوم التجا کوم چاغی راشي او د دې موقع په مناسبت سره موږ تاسو ته قال الله قال الرسول چې کوم دینو دا فرمایي